السلام علیکم. نن په سپریم کورټ کې یو ډیر اهم کیس و کم چې د مخصوص نشستونو حواله سره او د تحریک انصاف وکیلان د پېښور های کورټ او د الیکشن کمیشن د فیصلې خلاف سپریم کورټ ته راغلیو. دا درې رکنی بینچ د جسټس منصور علي شاه، جسټس مظهر او جسټس اطهر من الله په ګروپ هغوی دا کیس اوریدو. دا ډیر زیات اهم کیس دی کم چې به د ملک د سیاست رخ متعین کوي. خو زه درته د دې کیس نه مخکې لږ بیک ګراوند وایم چې د دې اهمیت ولې او په دې باندې تحریک انصاف ته څومره ډیر لوی نقصان دی الیکشن کمیشن او جسټس قاضي فایزي سره رسولی. تاسو ته یاد شي چې د رژیم چینج نه پس د ریاست د تحریک انصاف خلاف څه اقدامات کول ټولې دنیا ته پته ده. د انساني حقوق ډیر پامالي کېده، دروغو کیسونه درج کېده، خلکو باندې تشدد شو، بیا به پریس کانفرنس وکړو نو هغوی باندې به پارټي پرېښوده. دا ټولې خبرې عمران خان کړې وې چې په لندن پلین کې دا شامل دي. نو بیا داس چل شو چې کله د الیکشن نږدې ورځې رالې نو د تحریک انصاف د انټرا پارټي الیکشن بانا الیکشن کمیشن جوړ کړه او په پاکستان کې د 700 پارټیانې دي د ټولو دقسې الیکشني د انټرا پارټي څنګه چې پی ټی آی وکړه. د پی ټی آی تحریک انصاف هغه لږ ډېر لا بیا هم ښه الیکشن دی، نورو خو تشه سې ګپ لګوي. نو هغه مسترد کړه او په دغې بنیاد د تحریک انصاف نه انتخابي نښه بیټ واغستو. د دې خلاف هغوی لاړه دغه ته های کورټ ته، های کورټ ولا بحال کړه او سپریم کورټ ته چې کله الیکشن کمیشن لاړو نو چیف جسټس صاحب داسې فیصله وکړه چې خلک حیران و. څومره جمهوریت پسند آئین قانون پوه خلک و هغوی پای فیصلې شدید تنقید کو. وی دا داسې چلو شو چې لکه چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په جمهوریت باندې حمله کړي او د هغې یو بنیادي وجه وه دا فیصله څه د آئین او د قانون لاندې نه وه. هغې باندې تنقید د خلکو جایز و ځکه چې دوه کسان چې کله پی ټی آی نه پریشر واچو اسټیبلیشمنټ، یو پرویز خټک صاحب او یو فیصل واډه، نو هغوی به 4-5 پیرې په ټي وي په پروګرامونو کې ویلي چې په را روان الیکشن کې به یا پی ټی آی نه او یا د بیټ نښه به نه. نو هغوی ته پته وه خلکو ته چې د بیټ نښې نه دا ټول نظام یریږي او هغې دپاره د قاضي فایزي سا عدالت استعمال کو او هغه چې کله دا واغستو نو په دې باندې ډېر شدید تنقید وشو. هغې نقصان دا وکړو چې د پی ټی آی خلکو سره یو نښه نه وه خو کوم چونکې متحدو د دې فرسوده نظام خلاف نو هغوی د بیټ اړو پروا ونه کړه او بیا به یې پسې خاندل چې کوم مخکې مو د بیټ نه بایللې وه عزت به مو پاتې شوی، اوس خو د ټیپر نه بیلې، د کټ نه دې بایللې ده، د باتینګڼ نه دې بایللې ده، باجې نه دې بایللې ده، خو د دې فرسوده نظام په شرم څه کار نشته. نو د هغې وجې نه چې کله بیټ نښه نه وه دا آزاد امیدوار شو او د دې خلاف سلمان اکرم راجا په سپریم کورټ کې کیس کړی چې کو نښه نه می نو مونږ آزاد امیدوار نه یو، مونږ پارټي یو، مونږ د تحریک انصاف امیدواران یو. خو هغه خبره ولا هم الیکشن کمیشن ونه منله. بیا چې کله دا په باری اکثریت سره وګټله نو بیا یې په فارم 47 باندې په جعلي طریقه د هغوی نه مینډیټ پټ کو او بیا یې دا چلو کو چې د کله یو سیاسي جماعت څومره سیټونه اغستی نو د هغوی د هغې سیټونو مناسبت سره د کوټې نه ورته مخصوص نشستونه میلاو شي. نو بیا الیکشن کمیشن دا انکار وکړو چې دوی ته به د مخصوص نشستونه په دې نه میلاویږي چې دوی پارټي نه ده، د آزاد دي. دوی بیا په سنی اتحاد کونسل کې ټول شامل شو خو هغه یې ولا هم ونه منله، صرف اوبه خړولو او دا بیا کوشش و چې چونکې قاضي فایزي سا د تحریک انصاف او د جمهوریت لملا ماته کړې ده نو دله په انعام کې دا ورکو چې قانون سازي وکړو او 3 کاله ایکسټینشن ولا ورکو. دا ایکسټینشن هم غیر قانوني دی پاکستان کې چې کله ایکسټینشن شوی هغې تباهي راوستې ده، هغې څه کارکردګي ښه نه ده او دې سره ادارو کې لاندې چې کم کسان را رواني د چا چې حقي هغه بیا ډېر وروسته پاتې شي. نو دا فیصله کم چې نن په دې سپریم کورټ کې وه د دې اهمیت ځکه و چې که چېرې مخصوص نشستونه د دې نورو پارټو ته بحال پاتې شوي وي نو د هغوی به 2/3 میجارټي راغلې وه په دغه کې او دوی چې بیا په
آئین کې څه قسمه تبدیلی کولی شوه نو ابه یې کوله. نن هغه کیس کې دا چلو شو چې جسټس منصور علي شاه او جسټس عطر من الله ډېر اهم سوالونه چوت کړل. هغوی دا وویل چې د څه وجې نه کو د یو پارټۍ نه تا نښم واغسته خو هغه سیاسي پارټي به وي هغه رجسټر پارټي ده. دا ډېر اهم خبره. دویمه دا ده چې تا ترې نښه واغسته ته د امیدوارانو نه خو حق واغستو خو تا بل طرف ته د کروڑونو ووټرانو نه هم حق واغستو. دا هم ډېره اهم خبره وه. جسټس منصور علي شاه ته تپوس د الیکشن کمیشن د وکیل نه وکړو ځکه چې ځینې سوالونو جوابونه د اټارني جنرال سره هم نو هغه وی چې د الیکشن کمیشن وکیل باندې جواب درکړي. هغه نه یو تپوس وکړو چې د 206 ممبرانو اسمبلی کې 200 ممبران آزاد راشي او 6 ممبران د سیاسي پارټوي نو دا 70 مخصوص سیټونه په چا تقسیمیږي نو هغه وی چې په دې 6 به تقسیمیږي. په دې په سپریم کورټ کې ډېرې کهکهې شوې خنداګانې شوې او جج صاحب ورته وی چې وګوره ستا په خبره باندې خلک هم خاندي. نو دا یو مذاق روانو خو ډېر لوی خدای فضل وکړو چې هغه لارې ولا بند کړه. د پېښور های کورټ او د الیکشن کمیشن فیصلې معطلې کړي او اوس لیټسټ ما دا کته چې الیکشن کمیشن کې اجلاس شروع او هغوی دا وی چې دا 77 مخصوص سیټونه چې په صوبایي کې پنجاب کې او په دغه کې دي د هغې نوټیفیکیشن معطل کوو. دې کې داسې مذاق شوی چې په کې پی کې کې د چا 2 سیټونه ګټلي و 2 نو هغه ته هم 6 مخصوص نشستونه میلاو شوي چې کم بالکل یو خندا وه. اوس د دې نه پس یو بله مسله ده. د دې اسمبلو باندې په دې جعلي طریقې سره چې کوم مخصوص نشستونه ورکړي دي نو په دې باندې د سېنیټ الیکشن هم شوی دی او د صدارتي الیکشن هم شوی دی. نو بیا دغه دواړه هم سوالیه نشان دی چې آیا سپریم کورټ دا 3 ججان به دا فیصلې معطلې کړي. نو د سېنیټ چیرمن دې ملاړو او صدر صاحب دې ملاړو او د قاضي صاحب دپاره چې کوم قانون سازي کېده چې کوم 2/3 میجارټي وه هغه به هم ختمه شي. نو دا لار به روکاو شي. زه اکثر په خپلو ویډیوګانو کې وایم کو یو بادر جج د آئین او قانون سره ودرېږي نو د دې ملک دا قبله چې دا سیده کېدی شي او حقیقي جمهوریت راتلی شي او چې کله حقیقي جمهوریت راشي چې امیدواران ممبران عوامو ته جواب دی نو بیا به د هغوی مسلې حل کېږي. چې امیدوار ته پته ممبر ته پته چې په جعلي طریقه به راځم زه د عوام په مسلو څه کوم ما ته خو پروټوکول او سرکاري ګاډی او بنګله میلاو شوې د پتن در د عوام لګي. نو دغه غیر جمهوري قوتونه او لارې چې دي دا به هله بندېږي چې یو تکړه او بهادر ججي او هغه د داسې قوتونو لاره بنده کړي. امید لرم تاسو به دا ویډیو لږه اوږده شوه خو دې دپاره د بیک ګراونډ وینا ضروري وه. نو نن چې دی هغه کیس کې یو تاریخي فیصله راله او بیا بله میاشت کې به د روزانه په بنیاد دوی دا کیس اوري او سر ته به یې رسوي. کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پیو کې دوستانو سره شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.